د خیبر پښتونخوا د ټولې لوی یتیمخانې خپل کور فاونډیشن په سکول کې د ساينس او آرټس نندارتون وشو چې په کې سکول ماشومانو خپل سټالونه لګولي وو او د دې ماشومانو میندو او عام یو شمېر خلکو دا نمایش وکتو او خوښ یې کړو د سکول ماشومانو په کې د کلتوري لوبو سټال لګولی و چې په کې د زړې کلتوري لوبو د راژوندي کېدو کوشش شوی و چل دغه د مقصد ټریډیشنل گیم یعنی زموږ د کلتور گیمونه دا نن سبا چې زموږ په معاشره کې موبایل لاوتی دی نو د هغې د وجې دا خلک دا گیمونه هیر کړل دي نو دا داسې گیمونه چې دې سره به د خلکو صحت هم صحیح و او دا نور هر څه به ورسره هم صحیح و نو نن زموږ په سټایل کې مونږ پخواني زموږ د خپل کلتور گیمونه ټریډیشنل گیمونه دغه کړل دي زموږ سټایل نن په دې په دغه کې دی کیټوګري ده امپلاکه کې چندخ ټکۍ د سکول څخه ماشومانو په کې د پښتنو حجره جوړه کړې وه او حجره کې ناستو زنانو په کې ګپ شپ لګو او ماشومانو په کې رباب منګې هم وهو زمونږ هغه روایات او زمونږ کلچر زمونږ پښتو د هغې کوم پخواني روایتي څیزونه دي هغه موږ بیا راژوندي کړو په تیره داسې دا هم بده ده چې زمونږ د کلتور او زمونږ د پښتو د هر څه به ختمېدو دي دنیا به یو نوي ځای کې روانه ده او ورسره زمونږ دا یو وړه شانتې هڅه ده چې موږ د خلکو ته رابیاد کو چې زمونږ خپل ثقافت شته زمونږ خپل حجره شته زمونږ کلتور شته د خپل کور یتیمخانه کې د جنکو لپاره ځانګړی سکول هم دی او د سکول کې جنکۍ د سبق ویلو سره د ګل ګنډلو هنر هم زده کوي زموږ په سکول کې سنټر دی موږ ټولې جنکۍ پکې مختلف شیزونه کوو سویټر شال بلانکیټ مفلر هغه نن موږ خلکو ته ریپرزینټ کړو چې او موږ څه کولی شو زموږ کې اندر دومره ټیلنټ شته مهمان راغلي دي ډېر شي ګیسټ راغلي دي موږ هغو ته وښول چې موږ څه کولی شو دې نندارتون کې د ساینس سټالونه هم لګولی شوي وو او خوراکي سټالونه پکې هم وو چې پکې کلتوري روټۍ لکه د جوارو روټۍ ویشلې او نور روټۍ هم ایښودل شوي وې نندارتون کې د کتابونو سټالونه هم لګولی شوي وو د صوبې د ټولې لوی د یتیمخانې کې عام یتیمانان او خاص کر سوات کې د اړې ګډې وخت کې د مړه شوي تنانو بچي ویډیا سبق وایي او د یتیمخانې په هاسټلو کې ویډیا پاتې کیږي فیاض ظفر وایس اف امریکا ډیوه سوات